او ته د الله د دین لپاره تکلیف نشي برداشت کولای، د خپل سینې نه هغه आवाज وباسي، د خپل خپونه هغه ور چې کم دین وباسي، په سحر وختي کې د خپل مالک تابعدار دی. او دا لاسه کې لاول ګوره په اس عمل کیږي، لاول په سړی نه کیږي. دی اس ته دا پته هم ده چې لاول به زه سر خورم، چې په اس باندې سور دی نو لاول به ته په څامله کې په اس باندې په سړی باندې عمله لاول نه کیږي، لاول به اس وي نو بیا به وروسته څه وي؟ سړی وي. په خبره پوه شوې؟ سره د دې نه دی بیا هم تابعدار دی د مالک مجازي، او ته د مالک حقیقي تابعدار نه. یو پیر صاحب نه ببره دای کې اوسېدلو دی غر کې، نو د دې کلی نه مولا خوراک مراک ته تیار او بسې مزې وي که نه. نو یو ورځ پیلوګه راغله نو کلي ته راکوشو نو سوال یې شروع کړ. نو د یو کور والا له 3 ډوډۍ ورکړې، څو 3 ډوډۍ. نو د هغه کور نه ورپسې سپی ورپسې شه، نو زغلوي د یو ډوډۍ ته وغورځولو. چې هغه ډوډۍ ته کېناست هغه یې وخوړله، نو بیا چې ختمه کړله بیا ورپسې په مخه شه. نو هغه ته بله وغورځوله چې دنه خلاصېږي نه که نه، هغه چې ختمه کړله بیا ورپسې شه. درېیمه مو ته وغورځوله، خو سړي ته ویل یاره ډېر بې حیا سپی یې، ځکه ستا د مالک نه ما ته 3 ډوډۍ میلاو شوې، 3 واڼه تا کاته کړي، نو ما ته پکې څه پرېښوده. هغه ویل بې حیا خو ته یې، زه وږی یم او نهار یم، خو د دې مالک د دروازې ته پروت یم، د دې نه خوځېږم نه، او په تا باندې یو ورځ ناره راغله او راکوز شوې، د مالک درد یې پرېښوده. خیال دې شه. د دې وجې نه کله څاروی دی د څلورو خپو، خو هغه تابعدار د چا دی؟ د الله دی. پوه شوې؟ د مالک تابعدار دی. په وسط نه بې جمع نو ننوځي په دې سره ټولګې د دشمن ته او د کافرو ته. ان الانسان دې کې 3 خبرې دي. یو مرض د انسان ناشکري، دویم سبب د مرض انه لحب الخير لشدید، د مال سره مینه کوي نو ځکه څه دی؟ مریض دی، نو زړه مریض دی. ښه ګورې چې مال سره مینه ده نو زړه څه دی؟ او دا روحاني بیماری ده. ښه د دې علاج څه دی؟ وایي مرګ رایات کا ان دا وحسل ما فی الصدور افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور. دا د رایات کې نو دا بیماری به ختم شي. یو ډاکټر هم دا بیماری ویني شي ختمولی. ښه ان الانسان یقینا انسان ربی د خپل رب نه لکنود او ناشکر دی. و انه یقینا دا انسان چې دی یا دا الله چې دی په دې باندې خبر دی، الله تم خپته ده. و انه له بالخير یقینا دی په مینه د مال کې لشدید او ډیر سخت دی. فلا علم دین پويږي دا علاج دی. اذا بو سرا کله چې راپورته شي ما په القبور، هغه چې په قبرونو کې دی، او سلا او ظاهر بشي هغه چې په سینو کې دی. ان ربهم یقینا رب دې په دې باندې یوم الدین په دغه ورځ باندې له خبير خامخا خبردار دی. ها سورۃ القارعه یوصل یو او لسم دی پښتو سورۃ القریش نه ربط مخ کې سره ده، مخ کې زجر او تخویف ته، یا مخ کې ویل ها چې باس په القبور بو سره ما په القبور. دلته وی خلق به 2 قسم شي د قیامت پر اس باندې. القارعه ټنګون کې ورځ غوګونو لرا یا شلون کې چې دا شپېلې واله شنو د غوګونو به وشلېږي، پردې مردې به ختم شي. مل قارعه صدا شلون کې غوګونو لرا و ما ادراکا او سپویا ک تعالی عمل قارعه چې صدا شلون کې ورځ یوم بغرض باندې یکون الناس چې شی به خلق کل پراشل مبسوسه پشان د پتنګانو خورو ورو وتكون الجبال او شی بغرونا کلهین المنپوش پشان داغا وړی ډانډس کله شوی د سی بشیغه داسې بوالوزی. فاما من ثقلت موازینه ارغه سوچ درانه شوا تعالی د نیکو اعمالو ده په هو پیشت راضیه دیبا په زندګۍ خوشاله کی. و اما من خفت موازینه او هغه څوک چې سپکا شوا تعالی د نیکو اعمالو ده نو زید د حاویه ده. و ما ادراک اوس پویا ک تعالی را ما هيا چې صد حاویه نارون حامیا ور دے گرما. سورہ تکاثر یوصل دویم دے او شپاړسم دے پس تکاثر نه نازل شوه دے. ربط او تعلق مخ سره داده مخ کې بیان د 2 جماعتونو اوس دلته کې چې کم دینو هغه سبب ذکر کوي چې دا 2 جماعتونه ولې جوړيږي. سبب محبت د دنیا ده. یا مخ کې تخویف او یا روادل تزجر دے. داود صورت تزید من الدنیا دے. الهاکم التکاثر
غافل کړی تاسو ډیر والی د مالو شمیرلو د مال چې یو لاک شوي کنه حتی تر دې پورې زرتم المقابره چې تاسو ورسېدئ مقبرو ته یو معنا ده اے مقبره ته ورسېدلې خو د مال نه توبهګار نشوي د مال محبت دومره دغه کړی چې تر مرګه پورې د مال سره مینا 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 تر دې پورې چې کم ځای ته ورسېدې مقبره ته یو مطلب دا دی ښه دویم مطلب دا دی چې دا یو دوه ډلې وي هغې داسې کار وکړه چې خپل خاندان یې شماره یو وی موږ ډېر یو بل وی ان تر دې چې مقبرې ته هم ورسېدې وایي دا مړی زموږ دی بل وی دا زموږ دی بل وی دا زموږ دی هغې هم پکې شمارل شروع کړه حتی زرتم المقابره تر دې چې تاسو مقبرو ته ورسېد صحیح ده درې مطلب دا دی حتی زرتم المقابره تر دې چې ورسېدئ تاسو څه ته مقابرو ته مقبرې کې مال غواړي څه غواړي مقبره کې لکه درګاهونو کې مالونه خلک نه غورځوي پوه شوې که نه حتی زرتم المقابره یا حتی زرتم المقابره مقبرو کې هم تقسیمول شروع کړه په جنازګاهونو کې به نه تقسیمولو مال صابون به نه تقسیمو پوه شوې که نه او جانمازونه نه تقسیموي ولې حتی زرتم المقابره ما ته دې صورتونو کې ډېر غټ تفصیل دی که نه او زه بیا به ګورو الله دې خیر وکړي نو ښه یا الله حتی تر دې پورې زرتم المقابره چې ورسېدئ تاسو قبرونو ته نو د باباګانو نه اوس غواړئ پنځمه شپږمه معنا دا شوه ښه کله نه د داسې زجر سوف تعلمون زر ده چې تاسو به پوه شئ په دنیا کې ثم کله بیا نه ده داسې سوف تعلمون زر ده چې تاسو به پوه شئ په برزخ کې کله نه ده داسې لو تعلمون که چېرې تاسو پوه شوئ علم الیقین په علم یقیني سره نو ما الهاکم التکاثر جزای څه ده محذوفه د کبیر کې امام رازي وایي یا کچری تاسو پویدل په علم یقیني باندې نو استعدتم للاخره تفسیر کې ابن جوزی وایي تاسو به د آخرت تیارې کړې وي ها هل ترون الجحیم خامخا تاسو وینئ جهنم لرا ثم لترونها بیا به تاسو وینئ دې لره عین الیقین په سترګو د یقین ثم لتسألن بیا به تاسو نه تپوس وکړئ شي یومئذ په دغه ورځ باندې عن النعیم په باره د نعمتونو کې د ټولو نعمتونو کې باره کې به څه کېږي تپوس کېږي کبیر کې امام رازي وایي انه یحمل علی جمیع النعم په ټولو نعمتونو باندې څه دی حمل دی دغه رالی عمر نبی علیه السلام یو ورځ راووتو دا صدیق اکبر راووتو نو عمر په غرمه کې ولاړ وي څه چل دی یاره چې وایي دا منونه جاړي سم نشته دی وږی یم ډېر زیات هغه ویل یاره زم وږی یم نبی علیه السلام راغی ویل لکه څه کوئ یارانو ویل یاره چې وږي یو وایي راځئ نن در باندې زه خوراک کوم روان شو د یو انسواري باغ ته لاړل چې هلته کې لاړله نو تپوس یې وکړه نو تحصیلدار صاحب ویلو وی هغه تلی دی نو موږ له فلټري اوبه راوړي څه راوړي خوږې اوبه راوړي د مدینې اوبه ټیک نه وي که نه مالګېجنې وي وایي موږ له خوږې اوبه راوړي وایي زه ټیک ده او وی بهترین میلمانه رال سړی راغی حدیث کې راځي چې هغه مشکې راغستی و داسې په ټیټه را روانو که نه نو چې نبی علیه السلام او صدیق اکبر عمر فاروق و ډېر بهترین میلمانه راغلي د خوشحالۍ نه داسې غټ شه لاړې باغ کې ګونګوره راوشکو د قسمه قسم کجورو څه پکې پخې څه شنې څه پکې نیمې پخې او نیمې شنې نبی علیه السلام ویل صرف څه به دې راغستې وې پخې وی نه جي که نه در چې اتباع مختلفه طبیعتونه مختلف دي د چا شنې خوښې دي او د چا پخې خوښې دي او د چا نیم پوخته خوښې دي نو مې بس تاسې پکې خورئ هلته یې ولسیز وغوړاو سوري ته او کېناستل کجورې خوړلې او ورسره خوا کې خوږې اوبه پرتې وي یخې هغې ورسره څکلي او چې د چړې ته لاس کړ نبي علیه السلام ته پته ولګېده چې سړی جوړي په ګرمه کې دی او الاله کوي نبي علیه السلام ویل ګورې چېرته د پیو والا سروې څه الال نه کړي هغه لاړې چیلې یې څه کړه الال کړه پوه شي ځکه بهترین میلمانه راغلي دي که نه او هغې راوړه خوراک مراک یې وکړه نبي علیه السلام ویل ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ګوره د دې نعمتونو باره کې به څه کېږي تپوس هسې دا خو به ډېر کله کله وو که نه پوه شوې چې عمر او صدیق اکبر او دارنګې نبي علیه السلام دغه خوراک وکړه او نبی علیه السلام ورته وایي ګوره د دې نعمتونو تپوس به کېږي نو دا په موږ باندې چې روزانه کمې سختې تېرېږي د دې تپوس په الله نه کوي هر ماښام په موږ څومره سخته تېرېږي هسې څه دې خیال دی په دې روژه کې خاص کار که نه
روژه خو پرېږده خو په دې روژه کې را باندې څومره غټې غټې سختي تېرېږي پسې دا سخته زما د خپلو استادانو اصطلاح ده زه ځکه استعمالوم آن النعیم نعم کبیر وړوکی تفسیر دی کنه او دا اوس اکثره د شاګردانو هم زده کړي ده هغه هم اکثر دا وایي که نه سخته بعضې پسې په ټلیفون باندې دا کې موږ محتمم کله کله ټلیفونو کې مفتي صاحب جوړې سخته وه یا ما بالکل همدغسې وه نو الله د نعمتونو باره کې به تپوس کېږي سورة العصر 103 دی او 13 دی پس ته انشران زجر مخکې صورت کې زجر په محبت د دنیا دلته ترغیب دی هغه اصولو ته چې دغه تاوان نه به بچ کېږي په څه سره دا څلور کارونه ځان کې پیدا کا صحیح ده داود صورت ترغیب د نیک اعمالو ته والعصر گواه د عمر د انسان یا گواه د زمانہ یا گواه د مازیګر ان الانسان چې یقینا هر فرد د افراد د انسان نه په تاوان کې دی هر سړی وایي څه دی تاوانی دی زمانہ گواه ده مازیګر گواه دی څوک د تاوان نه بچ دي څلورو صفتونو والا څه دي بچ دي الا الذين امنوا امام شافعي رحم الله وایي که ټول قرآن الله دنیا ته نه رالېږلی او صرف سورة العصر یې رالېږلی وی نو دام د خلکو دپاره کافي ځکه دا د الله کلام دی که نه الا الذين مگر کسان امنو چې عقیده جوړه کړه د الله په وحدانیت باندې دویم وعمل الصالحات عمل وکنه نیک عمل دار کنا چې د پیغمبر په صحیح طریقہ باندې اقوال نبی پول ہے بدعات ہے کانٹے ہم پولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے صحیح ده کنا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق یوبل توینا کوي د حق وتواصوا بالصبر او یوبل توینا کوي د صبر ځکه چې حق خبره کې کنا نو بیا په خلکو باندې خلګي کنه خوګه لګي نو بیا بس کوي طالب خلک تکلیفونه در کوي نو په تکالیف باندې به بیا سکای صبر کې کنه نو وتواصوا بالصبر دا چې کوم دینو سلورم شو تواصوا بالصبر خجی